الرحمن الرحیم. ګران دوستان، غواړم چې د خپل مردگان څنګه وبخښو دې زمون کې تاسو یوه کیسه وړاندې کوم. چې یوه ښځه وه، د هغې شوهر وفات شولو. لکه څنګه موږ تاسې هرې جمعې شپې باندې کله خپل مردگانو پسې الوا پخوو یا مثال ته پر غمي ویشو یا بل داسې ښه نظر کوو، دا څه مه کوئ، موږ مردگانو ته ثواب رسیږي. دغې ښځې به هم څه کول، خپل شوهر دپاره چې هغه ته ثواب میلاو شي، لکه څه ګناهانو مغفرت یې وشي، څه کول، حلوا یا بل شی نظر به پوخ کړلو، هغه به مسجد ته استولو. اوس بېرته به دا ویله چې زوی هغه کسان چې کله لمنځه نه فارغ شي جمعې شپې باندې دغه بیا حلوا یا د کوم نظر دی بیا هغوی ته ویر کړه، دا څه هغوی اوسې فاتحه وکړي، مګر هغه ته لکه قبر کې راحت میلاو شي. هره ورځ کله د هغه بچی جمعې شپې تللی جمعیات ته، دغې ښځې باندې دا ته ویله چې مسجد کې کوم کسان لمونځ کوي د هغه هم هغوی ته ویر کړه. یوه ورځ باندې د بچی جمعې شپې کله کور نه راووتلو، نظر سره د مسجد طرف ته د سي دغه ټایم باندې بچي سره کوم چولي ملګري وو، هغه ټول اوسې راټول شول چې نن خیمو ته راکړه، نن به مو وخورو. هغه بچي ته نه ما ته مور ویلي چې مسجد ته یوسه، خو بچی چونکې ډېر و هغه ونې زړور شولو، هغه نظر یې مغزې کې کېدولو، هغه بچی یې وخوړلو. چې دې شپې باندې جمعې شپې باندې د دې کوم شهر و هغه ښځې د خوب کې راغلو، ډېر خوشحال دی. ښځې نه پوښتنه وکړه نن څنګه خوشحال یې؟ زه خو د هرې جمعې شپې نظر پخوم، دا پسې نظر وباسم تا ته ثواب میلاو شي، خو نن ډېر خوشحال یې؟ ویله نن ډېر خوشحال یم، نن مو ته ډېر راحت میلاو شولو. ویله هغه څه شي نه؟ ویله ته کله هر جمعې شپې باندې الوا ستوې مسجد ته، هغه مو ته دومره ثواب نه میلیدلو لکه نن مو ته میلاو شو. ویله هغه څنګه؟ څنګه ته کور نه حلوا ووتله، کوم نظر و هغه ووتلو، بهر بچي بهر چولې کې کوم بچي و هغه بچي را جمع شوله، ټول حلوا یې وخوړله. هغوی کله هغه مړۍ وخوړله، هغه مسکان وجې نه پروردګار عالم د هغوی هغه مسکان وجې نه ما ته څه وکړل، ما باندې رحم وکړو، ټولې ګناهونه یې معافه ګرځولې. او نو کوم نظرونه چې موږ کوو مور کې خاص خلک راغواړو چې پلنکی راشي کرومخانې کوو، لکو خرچې کوو، څه شي دپاره؟ نامې دپاره چې وایي پلنکي پلار پسې مړۍ وکړله، دومره ښه ښکلې نظر یې ویر کړلو، صرف اندي دپاره یې کوو، پلار دپاره یې نه کوو. موږ څوک څه کرومخانې کوي صرف او صرف خپل ځان دپاره کوي، چې وایي پلنکي پلار پسې دومره مړۍ پخه کړه، مور پسې دومره مړۍ پخه کړله، داسې ښه مړۍ ویر کړله، دومره کورنۍ تقسیم کړو، خلکو ته په زوره سپارې ویر کوو. د څه شي دپاره؟ خپل ځان دپاره، چې وایي چې پلنکي پلار پسې دومره کورنونه ختم کړل. خو یوه ورځې باندې تاسې لکه دغه مړۍ پلار پسې غریبانو ته ویر کړو چې هغوی وخوري، بیا کسې تاسې پلار ته څومره ثواب میلیږي، هغه څومره خوشحالېږي ورسره. والسلام علیکم.